سلامونه ملګرو، نوې بیان دا راغلی دی، نوې خبر دا راغلی دی چې سایم ایوب کېدی شي د ټیم نه ډراپ شي. جی سایم ایوب کېدی شي د اوپننګ نه ډراپ شي یا د ټیم نه ډراپ شي، او رضوان او بابر اعظم چې کوم دی واپس د ورلد کپ دپاره اوپنران شي. جی نو اوس آیا رضوان او بابر اعظم اوپننګ دپاره ټیک دي که نه؟ زه به در سره کمپلیټ انفارمیشن شریکوم. تاسو به هم ما سره خپل رای شریکه کوئ چې آیا په دې وخت کې سایم ایوب ډراپ کول پکار دي که نه، او ان کیس که سایم ایوب ډراپ کیږي نو بیا رضوان او بابر اعظم ته اوپننګ پکار دی که نه. په دې باندې په دې ویډیو کې کمپلیټ خبره کوو. زما خبرې واورئ جی چې زه څه خبرې کوم، زما کم پوینټ آف ویو دی ستاسو وړاندې کېدم. که چېرې ما سره اګري کېږئ نو کمنټ هم وکړئ، او که چېرې ما سره نه اګري کېږئ نو هم را سره په کمنټ کې خپله رای شریکه کوئ. جی زما چې کم پوینټ آف ویو دی د اوپننګ حوالې سره، د ټوټل پلینګ 11 حوالې سره، د ټول ټیم خبره زه نه کوم، زه صرف د اوپننګ خبره کوم. جی پهله خو سایم ایوب ته ټایم ورکول پکار دی چې رضوان سره لږ وچلئ. که چېرې ان کیس هغه بار بار فیل کېږي که نه، او هغه امپروومنټ نه راولي، نو لوک شاټ باندې هغه اوټ کېږي یا هغه مطلب بیټنګ کې امپروومنټ نه راځي، نو که سایم ایوب ته ټیم نه ډراپ کې، اوپننګ نه ډراپ کې، نو بیا ټوټل ټیم نه ډراپ کا، ځکه د هغه بل ځای کې بیا بیټنګ نه جوړېږي. په نمبر 3 نمبر 4 باندې الریډي تا سره عثمان دی، تا سره رضوان دی، تا سره مطلب فخر افتخار دی، فخر زمان هم دی. که چېرې نو بیا سایم ایوب ځای نه جوړېږي په ټیم کې، که چېرې ته هغه اوپننګ نه ډراپ کې. دا زما پوینټ آف ویو دی. او که چېرې سایم ایوب ته اوپننګ نه ډراپ کې نو بیا پکار دا دی چې رضوان او فخر زمان اوپننګ وکړي. جی رضوان او فخر زمان له اوپننګ پکار دی. ولې پکار دی؟ ځکه رضوان چې کوم دی هغه اینکر پلیر دی، او فخر زمان چې کوم دی هغه سټرایکر پلیر دی، هیټر پلیر دی. جی نو یو سټرایکر او یو چې کوم دی اینکر پلیر په کریز باندې پکار. یو داسې اینکر پلیر لکه رضوان د یادوم، یو داسې کلاړي چې هغه تل رن بال گیم نه کوي. دا نه چې په 10 بال 10 وکړي یا په 11 بال 11 رنزونه وکړي، په 15 بال 100 رنزونه وکړي، داسې نه. جی رضوان چې کوم دی چې ورسره هم لږ ډېر باونډري راولي، دا نه چې بس رن بال گیم کوي. نو رضوان او فخر زمان د اوپننګ دپاره بیا بیسټ چوایس دی. که چېرې ته سایم ایوب ډراپ کړې د اوپننګ نه، بیا رضوان او فخر زمان تا سره بیسټ چوایس دی. بیا بابر اعظم له هم خپل اوپننګ سیکریفایس کول پکار دی، او بابر اعظم په ون ډاون باندې راتلل پکار دی. دا زما پوینټ آف ویو دی. جی اینکر پلیر مطلب هغه دی چې هغه بل کلاړي له چانس ورکوي، او بل کلاړي له وایي چې زه به درله سنګل کوم، او ته سټرایک وخه، ته هیټ وخه. نو رضوان چې کوم دی به تاله سنګل هم کوي، د هیټ ټایم کې تاله هیټ هم وباسي. بابر اعظم چې کوم دی چې هغه کله بیا لګیا شي نو بیا رن بال لګیا وي. جی بیا اخر کې تاله هیټینګ کوي، خو سټارټ کې تاله پاور پلی کې هغه رنګ هیټینګ نشي درکولی. او فخر زمان چې کوم کرنٹ فارم روان دی په پی ایس ایل کې، منم هغه څه داسې زبردست پرفارمنس نو کړی، خو پی ایس ایل نه پس هغه میچونو کې پاکستان دپاره ښه پرفارمنس کړی. په هر نمبر باندې غریب بیټینګ وکړو، چونکې اوپنر دی، خو اوپننګ هغه له میلاویږي نه. په نمبر 4 نمبر 5 باندې کم سټرایک ریټ سره بیټینګ کوي، خو بیا هم پاکستان ته سکور کوي. بیا هم په مطلب وکټ باندې چې کله ولاړي بادران انډر پریشر وي چې دا سړی گیم چینجر دی، دی گیم چینج کولی شي. نو فخر زمان شو دا رستا گیم چینجر پلیر دی. جی دی ته یوټیلایز که په اوپننګ باندې، اوپننګ کې دی استعمال کا. نو زما خو پوینټ آف ویو دا دی. جی که چېرې سایم ایوب ته اوپننګ نه ډراپ کې نو بیا فخر زمان او رضوان له اوپننګ پکار دی په T20 ورلد کپ کې. جی تاسو را سره هم خپل رای په کمنټ کې شریک کولی شئ. آیا زما د خبرو سره تاسو اګري که نه؟ ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.